پر نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې پروژه کې د سړی نه غلط خبرې وشي یا دغه شان د مسکینانو د غریبانو خوراک دی د هغې د وجې نه د روژې په اخر کې ورکول پکار دي یا داسې وخت کې سړی ورکړي لکه د روژې مطلب اخرنۍ 3 ورځې پاتې شي د اختر نه 3 ورځې مخکې یا 2 ورځې مخکې لکه نبي صلی الله علیه وسلم داسې احادیث شته بخاري مسلم کې چې په همدغه کې به د کوم عاملین به چې نبي صلی الله علیه وسلم مقرر کړي وو دغه به راجمع کوو نو په هغه وخت کې علما وایي چې شرعاً جواز لري چې ورکړلی شي غوره وخت یې دا دی چې د سحر مانځه نه وروسته او د اختر د مانځه نه مخکې په دغه وخت کې ورکړلی شي دغه بهترین وخت دی د دې نه ماسوا بعضې خلک رالګېږي دا د روژې په شروع کې ورکړي یا 15مه کې ورکړي چې دا د الله د نبي صلی الله علیه وسلم نه دي نقل شرعاً جواز نه لري درېیمه خبره دا ده څومره به ورکوو په کوم ډول به ورکوو نو نبي صلی الله علیه وسلم وایي چې دا 2.5 کیلو اوس وخت په حساب باندې 2.5 کیلو اوړه شولو یا د وخت چې کوم خوراک دی هر قسمه خوراک لکه کجوره شوله یا په دې کې نور کوم خوراکونه داخل دي دا ورکولی شي دا د هر ماشوم نه بالغ نه او د غیر بالغ په ټولو باندې لازم دي د سړي وس کېږي چې دومره وس چې په خپله ډوډۍ خوړلی شي